بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زیم عبدالله جان صابر. پروګرام سپینې خبرې. قدرمنو، تاریخ د یو قام د پاره څومره ضروری دی، څومره مهمه ده چې یو قام د خپل تاریخ نه ځان خبر کی. آیا پښتانه د خپل تاریخ نه خبر دي کنه؟ پښتانه کوم سیاسي مشرانو په غلطه لار سم کړی دي، او د سره سره قام پرستی څومره ضروری ده، او قام پرستی یو قام ته او یو خاورې ته څومره فائدہ ورکوي او څومره زیان رسوي. دا زما د نن پروګرام موضوع ده. د سره سره د پاکستان او افغانستان چې کومې اړیکې دي هغه تر نن ورځه سمون ولې نه خوري، دا به هم د پروګرام برخه وي. نن ما سره په سپینو خبرو کې میلمه دی جمعه خان صوفي صاحب. جمعه خان صوفي صاحب یو ښکاره نوم دی، او زما په خیال دا غوی د زیات پیژنګلو ضرورت نشته چې زه وکم، خو صرف دومره به وایم چې دوی د موجوده عوامي نېشنل ګوند په بنیادونو کې رالوی شوي دي. دوی د پاکستان او افغانستان د خاورې په لمنو کې ژوند کړی دی. دوی ډېرې لوړې جوړې لیدلې دي. دوی د موجوده سیاسي مشرانو هغه بنیادونه هم لیدلې دي په کومې باندې چې دوی ولاړ دي. جمعه خان صوفي صاحب پروګرام کې تستړي مشي وایم. ډېر مننه. اول خو دا وایي چې دا ستاسو نوم جمعه خان دا څنګه ایښودی شوی د دې په شا باندې څه فلسفه ده؟ نومونه اکثر مور پلار سړي ته وي جی، او قومونه هم تقریبا نومونه داسې دي نور خلک دي، لکه هندو نوم چې دی نو دغه ایرانیانو یې دی. دا ما ته خپل پلار نوم چې راکړی هغه جمعه خان صوفي دی. ما په دې خپل کتاب کې د هغې تفصیل بیان کړی دی. صوفي خو ما ته په دې ګیره مې پرېښې وه، موږ پټو، او دا د پاکستان خلاف موږ جهاد کولو، ورته جهاد وایي، مبارزه ورته وایي، هر څه چې وایي. او هغې کې زما ګیرې سره چې دی نو اجمل خټک زما نوم صوفي کې خو دا صوفي عام شه. بیا هغه صوفي تر اوسه پورې صوفي شم. په افغانستان کې ډېر خلک مې شاید خپل نوم ونه پېژني، په صوفیتوب مې ډېر پېژني. لہذا ما خپل ځکه چې نومونه ما خو درته وایي نومونه اکثر بل نور دي، هر سړی ځان ته خپل نوم په خپله نه ږدي. او صوفي ما ته چونکې داسې راغلی، ما یو تخلص ځان ته نه دی ښی، تاسو ایښودی شوی. خو ما باندې ایښودی، ما صحیح ده، خبره نه، صوفیتوب کې خو څه ګناه نشته. ټیک جی. ستاسو کتاب چې کوم دی فریب ناتمام، دا ما راغستی و په لاس کې را سره او د تخبې په بازار کې روان و. د یو دکان نه یو بابا ما پسې آواز وکړو، وایي بچي دا کتاب مه ګوره، دا به در عقیده خرابه کی، او ځکه چې دا د ایسای والا لیکلی شوی کتاب دی. دا دومره تنقید ستاسو په دې کتاب باندې ولې دی؟ خبره دا ده چې کتاب کې هغه پښتانه وایي چې رښتیا ویل د پیر مذهب کنځل دي. جی. او دغه هغې ته دا ویل شوي دي چې دا خبرې عیسی لیکلي دي. کاش که زمونږ عیسی دومره پوهېدی، کاش که زمونږ عیسی سره دومره علم وي، کاش که زمونږ عیسی سره دومره تجربه وي او دومره مشاهده وي لکه چې ما باندې تیر شوي دي. دغه شان نه ده. کنې دا د افغانستان سره روابط به زمونږ خو که دی په دې ټولو خبرو لکه چې زه پوه شویم دی پوهېدی، دی نه پوهېږي پې. جی. لہذا ما هغه څه لیکلي دي چې زما مشاهده ده، زما تجربه ده او زما مطالعه ده. نو دا کتاب د هغې نچوړ دی. که څوک چا باندې بد لګي او چا ښه لګي، دا خبره د ما د دې په ذهن کې دا نه وه چې چا باندې په بدو لګي، چا باندې ښه لګي. او چې څوک ورته عیسی وایي عیسی صحیح، چې څوک ورته چې دی نو انګریز لیکنه وایي انګریز لیکنه صحیح. ما ولیکله، د دې جواب ووایي، څوک ته ووایي جواب، که څوک جواب ولیکي خو بیا به زما جواب الجواب ته هم ټینګېږي. بالکل. نو هغه خبره دا ده، ما خو دغه نه دي لیکلي. که دروغ وایي چې دا دی دروغ لیکلی دی، ما ته دې ووایي. نو دا تنقید دام کېږي چې دا مشاهدات خو ستاسو د ډېرې مودې نه شوي دي. دا کتاب تاسو دې ورځو له ولې ساتلی، دومره لیټ هم ولې ولیکو؟ دوه خبرې دي. یو بین الاقوامي قانون دی. دغه قوانین ټول چې دی نو غربیانو جوړ کړي دي، انګریزانو جوړ کړي، امریکایانو، چې هر 13 کاله پس یو راز نه پاتې کېږي. هغه پکار دی چې افشا شي، خلکو ته ښکاره شي او خلک پرې پوه شي.
هغه وخت څوک نه لیکي. دویمه خبره دا ده چې تاریخ آنان فانان نشي لیکل کېدی. یو شی تاریخ کېږي الله چای باندې وخت تیر شي او هغه بیا د تحلیل او تجزیه میدان ته راشي. نو دا د باندې وخت دغه تیر شوی دی، تحلیل او تجزیه میدان ته راغلی دی. او بل خبره دا ده چې 10 کاله پې تیر شوي دي، دا ټول دغه نه دی. دا چې څوک خپل گذشته پټوي، دا چې څوک چا څه کړي دي ما خو هغه پټ کړي نه دي، څوک دی ووایي چې دا یې پکې دروغ ویلي دي. نو په دې کتاب ستاسو په خیال د ټول نه زیات تنقید چا کړی دی؟ کومې طبقې ډېر کړی دی؟ نو د کتاب باندې خو 2-3 قسمه کړی. یو چې دا ځان ته نېشنلستان وایي او زوم په یو وخت کې دغه د دوی په کتارونو کې وم. یو د کابل حاکمه طبقات چې هغه پښتني حاکمه طبقات دي، هغه باندې دا بد لګېدلی، ځکه چې هېڅوک تر اوسه پورې خو زمونږ بیانیه دا وه په دغه کې په دې میډیا کې په پرنټ میډیا کې چې دا د موجوده دهشتګردۍ یا ترهګرۍ سلسله پاکستان د هغه وخت نه شروع کړه چې څه وخت کې چې دلته ګلبدین راغی، دلته رباني راغی، دلته احمدشاه مسعود راغی او دلته دا خلک راغله او دوی ته ټریننګ ورکړه او دوی د افغانستان خلاف استعمال شوي. زما بیانیه دا نه دوی خو زمونږ په جواب کې راغلي دي. یعنی اول خو موږ دا سلسله شروع، بلکې د اجمل خټک د ظاهر شاه په وخت کې تللی. جی بالکل. او نو مطلب د دې و چې منګه خدا خبره زمونږ په جواب کې دا خبره شوې ده چې دا ټول دغه شوي دي، دلته پاکستان ټریننګ ورکړی دی. ما صرف دغه دی چې دا بیانیه مې الټا کړې ده او دې بیانیه الټا کولو سره واقعا خبره دا ده چې دا ته اسیا وایي اسیا په خوشحاله دی او دا چې کوم حاکمه طبقات دي دلته هغه هم خوشحاله شوي دي. خو ما خو حقیقت لیکلی دی. دا حقیقت چې دی څوک دوک دې پټ کړي، څوک دې ووایي چې داسې نه ده. نو زه به او بله خبره د دې دپاره کړې چې دا کتاب نه خلک زده کړه وکړي، تجربه واخلي. او دا په پټو سترګو لیډرانو په دې چې نن پښتونستان وایي سبا یې وایي پښتونخوا، بیا بله ورځ وایي چې د خیبر پښتونخوا، چې دې نه خبر شي د دې دغه نه. ما دې کتاب کې به لیکلي د پښتونستان مې ویلي. بالکل. ځکه چې هغه وخت د دې بیانیه پښتونستان وه. دا خو چې دا هر څه ناکامه شو، انو وایي چې موږ خو پښتونستان چېرې ویلي نه دي، موږ خو پښتونخوا کړی دي. او خلک خو چا تپوس نه کوي چې دا ولې دې پښتونخوا وکړه، پرون دې پښتونستان وی. نو تاسو هم دغه صف کې ولاړ وئ که نه؟ زه ولاړم، ما خو نه دي ویلي، ما خو کتاب کې لیکلي دي. زما کتاب کې خو څه دغه نه دي، څه دروغ خو ما نه لیکلي، خو دغه صف کې ولاړم که نه. خو دغه صف خو زما د دغه تجربو نه تېر شوم که نه. دا کتاب هله ما ولیکه چې دا تجربې. پښتون باره کې خبره کوو جي، پښتون څوک دی؟ دا پښتون ځان له یو حیثیت دی که نه پښتون افغانی دی؟ داسې ده چې دا سوال ډېر اوږد سوال دی. د دې سوال جواب به ډېر اوږد وي، لہذا زه لنډه درته وایم چې پښتون باره کې اصلي کتاب او اصلي تحقیق چا نه دی کړی. جی افغانانو ډېر غلط توجیهات ورکړي دي. زمونږ نېشنلستان ډېر غلط چې 15,000 کاله تاریخ لرو. چېرته لرئ 15,000 کاله تاریخ؟ موږ چې دی نو دا پښتو چې دی نو دا جوړه شوې ده 18مه صدۍ نه راوتې ده. دا هم دروغ خبرې دي، کابلیانو جوړې کړي دي او پټه خزانه یې راایستې ده. ما اوس کتاب لیکلی پټه خزانه باندې. قومونه چې په پیشرفته شي لاړ شي، انګریز هیڅ وخت ځان ته نه وي چې دی زوړ قوم یم. په ټول انګریزي په ټول جهان باندې خوره ده، انګریز په ټول دنیا کې ځلېدل کې کو هغه ځان ته وي چې 1000 کال نه زیات تاریخ نه لرم او د چا نه جوړ یم، وایکنګ نه جوړ یم او جرمنیک ټرایب نه جوړ یم، نارمن راغلي دي او انګلو سیکسن شوي دي، دا ټول شوي دي. د هغې نه موږ یو قوم جوړ کړی دی. هغه موږ چې دی موږ ځان ته د غلطو تاریخونه جوړو، غلط. او دغه د ټول نه د پښتنو د ټولو نه غټه بدبختي دلته ده. سړی ځان ته دروغو تاریخونه نه جوړوي. باید چې موږ وایو چې یو نوی قوم یو، موږ ډېر زوړ تاریخ نه لرو چې دا موږ ته وایي. موږ ته پخواني ایراني د افغان خو ایرانیانو موږ ته جوړ کړی د افغان نوم را باندې هغه ایښی دی. دا بابر ایښی دی بابر. او مخکې چې دی نو هغه خلک چې دا دغه افغان ویلي وو او څه ورته هغه یو خو په 12مه
پس وړومبی د دغه تاریخدان چې دغه شاعر چې دی د فارسی هغه رودکي دی بخارایي دغه دلته نه شوې ده خراسان نه ده فارسي خورا شوې ده چې په افغانستان او موږ د هغې برخه نو هغه افغان او فغان یو شی کړي وو افغان مطلب فغان شور غوغا دا خبرې بیا نور هم کړي دي سید قاسم رشته هم کړي دي بیا چې د مخزن افغاني لیکل شوی دی هغه هم بابولالی دي هغه هم کیسې دي موږ د مخزن افغاني نه اخیستی چې موږ بني اسرائیل یو سو دا ټولې موږ هیڅ قوم د یوې پلار مور نه پیدا نه دي ټول قومونه مرکب دي د مختلفو اجزاو نه مختلفو سلسلو نه پښتانه هم دغه شان دي نه د پښتنو دا غلط تاریخ بیا چا لیکلی دی او دې باندې بیا چا ګوته ولې نه دی اوچته کړې ولې نه دی اوچته کړې چا لیکلي چا لیکلي ټول پې ګوته اوچته کړې چې کوم عالمان دي خارجي عالمان دي پې اوچته کړې ده خو دا وایي چې اصلي د پښتنو اصلي تاریخ لا نه دی لیکل شوی تر اوسه پورې دا ټولې خبرې لا دغه دي مطلب دا چې افسانې دي چې قیس عبدالرشید و دا هغه زامن و دا هغه نه موږ راوتي دا ټولې افسانې دي چې مخزن افغاني کې راغلي دي او هغه دغه کړي دي هغه ویلي دي چې موږ بني اسرائیل او د بني اسرائیل هغه بخت النصر چې هغه یهودیان راوویستل هغې نه 12مه قبیله رکه شوه هغه دا قبیله ده موږ وایي ولې هغې نه 2 کاله مخکې سید قاسم رشته لیکلي چې موږ اکثر قبطیانو د دغه د مصر او مصر قبطیان چې دی نو چې حضرت موسی علیه السلام راغی هغه خپل اسلام خوراو نو دی قبطیانو ونه منه دی یې دغه کړه دی یې وشړل جای چې وشړل نو دا پښتانه هغه خلک دي قبطیان دي نو دا ځکه خو چې هغه مخزن افغاني ولا زمونږ خوښه ده نو موږ هغه عام کړی دی هغه تاریخ هغه هم غلط دی دا قبطیان هم غلط دي پښتانه د دې سیمې خلک دي بومي خلک دي د دې سیمه کې پیدا شوي دي د دې سیمې نه راوتي دي او خدا دې چې دا ژبه د دې ته تحقیق کول غواړي چې دا ژبه یې څنګه بېله د ایراني نه او د فارسي نه بېله شوه دا به موږ ګورو ځکه چې موږ د هند او د ایران دغه نه په منځ کې پاتې شوي یو ځکه موږ په ژبه باندې اوستا او دغه دواړه څه ورته وایي سنسکرت د ژبې مون تشکیلوي نه بیا چې دا دومره غلط تاریخ لیکلی شوی دی نو د دې خو بیا دا مطلب دی چې چا ځان ته د پښتنو مشران ویلي دي نو پښتانه خو بیا هغوی ګمراه کړي دي هغوی نه لار داسې ده چې زموږ پښتانه مشران هر څوک مشران چې وي مشران اکثر عالمان خو نه وي که نه هغه خو اکاډمیشن نه وي که نه چې اکاډمیک خلک وي هغه خو سیاسي خبرې وي سیاسي خلک خپل ځان ته د خپل طرفداران او ووټران او پیروکاران پیدا کوي نو د مشر نه دا توقع کول چې هغه به د تاریخ باره کې یو اکاډمیک ریسرچ کړی وي او هغه ته به معلوم وي دا ډېره بده خبره ده دا نه ده داسې نه ده البته دا چونکې زموږ خلک کتاب به سره دوستی نه لري کتاب سره دشمني لري اکثر خلک نو هغه د هغه مشرانو خبرې چې هغه نیم پخته خبرې وي هغې باندې یقین کوي لکه چې پخوا به یو زموږ یو مشر د نوم نه اخلم هغه به وایي که موږ نه وی پاکستان کې نه په مخ په سر به مو سړی ولاړی موږ خپله ترکو تاجکو مسلمانان کړي یو نو موږ د کوم ځان ته وایي هندوستان ته چې دی نو ترکو تاجکو اسلام رسولی دی ټولې سیمې ته هغوی رسولی دی د پښتانه خو عسکرو پکې یو خوا به عسکرو کله بل خوا عسکرو کله به کفر سره هم جنګېدل او اسلام سره به هم جنګېدل بیا اخر چې دی ټول مسلمانان نو موږ ځان ته په دې باندې نن سبا جګړه ده چې زه افغانی یم زه پښتون یم په دې نوم دا جګړه ده نو موږ وایو اوس خو فی الحال خبره دا ده چې افغان کې خو موږ ټول شامل وو په یو وخت تاریخي طور خو بنیاد پښتونو ځینې عالمان وایي چې پښتون بیل دی او افغان بیل دی دا ایبسټن دي ډېر خارجي عالمان دي او بیلو دي هغوی وایي چې پښتون او افغان سره دوه بیله کیټګري دي خو اوس دا دی چې پښتون دی هغه دا ټول کنفیډریشن د پښتنو چې دی دا ټول په پښتون مشهور دی افغانستان کې نوی قانون جوړ شوی دی قانون اساسي ورته وایي او موږ ورته آئین وایو هغې کې افغان هغه خلک ته وایي چې د افغانستان اوسېدونکي دي
منګه چونکی په هغه معنا باندې افغانان نه یو، منګه پښتانه ځان ته وایي، منګه پښتانه یو په اوسني اصطلاح کې، منګه په هغه معنا باندې هیڅ وخت افغانان نه یو، ځکه منګه د افغانستان اوسیدونکي نه یو. صحیح. قام پرستی طرف ته لږ راځو چې قام پرستی څومره ضروري ده د یو قام دپاره، او په پاکستان کې د قام پرستی تخم د کله نه کرلی شوی؟ داسې ده چې دې باره کې خو ډېرې خبرې سړی کولی شي. اوس فرض کړه چې دی نو دغه یو شعر دوه دي د خوشحال خټک چې هغه پکې افغان په ننګ مې وتړله توره ننګیالی د زمانې خوشحال خټک یم. جی. ولې هغه بل خوا دا ویلي چې زه خوشحال خټک د پلار په نیکه د نمکخوار د مغول یم. نو دوی دا بیا خو موږ ته ضرورت سیاسي پېښ شوی دی، موږ د هغه یو خوا را دغه کړې ده او دا نورې خواوې چې کومې او موږ د ننګیالي هغه راغستې دا نورې خواوې چې کوم هغه ویلي دي یا پښتنو باره کې هغه ویلي دي چې پښتون هغه څه ورته وایي چې پښتون پاکل پوه سنا کس دی، کوټه سپی د کسابانو د جوس دی، او سر اوري کندهار لمې دمغار دی، او د دامن د پکې پروت پراته ټول ابس دی. ته داسې یو شعر دی ټول پښتنو په اجو کې ویلې دی. نو هغه خو ډېر عالم سړی و، د هغه په ذهن کې نو هغه خو ډېرې خبرې کړي دي. مونږ ته چونکې ضرورت پېښ شي نو مونږ هر چاته تاریخ ضرورت پېښېږي. تاریخ یو سیاسي ضرورت شوی دی ځکه چې په دې شلمه پیړۍ کې زمونږ ایریا کې مونږ ته د نیشنلزم خبره رااله. چې نیشنلزم خبره رااله نو دا خبرې په افغانستان کې ډېر رامخکې شوې، ځکه هغې ته هغې خپل بنیاد په پښتونیزم کېښوده، او پښتونیزم باندې چې کېښوده نو ډېر غلط تحریفات یې پکې وکړل. غلط بنیاد چا کېښوده؟ بنیاد خو داسې کېښوده چې د هندوستان دلته چې د هندوستان جدوجهد نو هغه د یو هندوستان دپاره او هغه هندوستان جوړ نشه. مطلب دا چې پاکستان پکې جوړ شو. پاکستان ځکه جوړ شو چې د کانګرس یا هندوانو د مسلم لیګو دغه ونه منلې، تجاویز نه منل. کني جناسه په 46 کې میشن د کابینټ میشن پلان ومنه چې هغه یو کنفدرل هندوستانو A, B او C دغه سیکشن وي. هغه کانګرس ونه منه ځکه کانګرس وی چې داسې هندوستان چې هغه د کانګرس د تسلط لاندې وي او صحیح وي، د هغې د نقطه نظر صحیح وي، او هغې باندې کانګرس خپل اصلاحات وکړي، او هغې په دې کې مسلمان خنډ ګڼلو. ځکه هغې دغه سره هغې وی چې نه کابینټ میشن پلان نه منو، خو دا تقسیم منو. تقسیم وشو، په هغې کې پښتانه طبعا دې خوا پاتې شو، خو د پښتنو مشرانو فیصله ونه کړې شوه چې دغه خوا لاړ شو که دې خوا وي، موږ ته آزاد راکړي. د آزاد ریاست مخالفت کانګرس کړی، مسلم لیګ نه دی کړی، ځکه چې مسلم لیګ خو د متحده بنګال په حمایت کې و، انګریز هم د متحده بنګال په حمایت کې و. کانګرس او هندو د دې مخالفت وکړ. موږ په ځای د دې چې هغه مخالفت راواخلو او هغه موږ هندوان خو ډېر هوښیار خلک دي، هغه موږ هم په شا ټپول شروع کړه او افغانستان هم په شا ټپول شروع کړه، او خپله خو هغه ډیورنډ مني، انټرنیشنلي بارډر مني، موږ یې په شا ټپولو او افغانستان هم په شا ټپولو. او دا مسله ته جوړه شوه. دا اوسنۍ چې ګورې دا چې کړکېچونه په افغانستان کې کړکېچ جوړ شو، په دلته کړکېچ جوړ شو. د دوو ملکونو چې دوه باید چې د روروګلویز دغه وي تعلقات وي، ځکه چې افغانستان ټول د مدار په هندوستانو، او بیا چې پاکستان جوړ شو په پاکستانو، د بره د لاندې نه خلک نه تلل، د بره نه راځي. تر اوسه پورې دغه سلسله روانه ده، هغه په دشمنۍ په لار روان شو. دا د پښتونستان مسله په ځکه دی کې د هندوستان ډېر لوی لاس دی، بلکې د پښتونستان ټول فینانسز چې دي، پیسې چې دي د افغانستان ورکړي دي، دغه ورکړي، هند ورکړي دي.
په دې کې موږ هم خپله لار روکه شوه چې موږ پاکستانیان یو یا نه یو، موږ افغانان یو افغانان نه یو، موږ هندوستان غواړو، موږ نه زموږ نیشنلستان چې ځان ته وایي موږ نه لار روکه وه، تر اوسه پورې روکه ده. او هغې موږ ته دا مسلې پیدا کړي دي چې ډېرې مسلې صحیح نه ده. زه خو وایم چې یا خو دې ومني دا پاکستان یا دې نه مني. دې منځ کې دا څه چې دی چې اقتدار وي خو هر څه مني، چې اقتدار نه وي نو بیا وایي بیا کنځلې کوي. دا خبره ډیره غلطه ده. پښتانه ډېر په غلط کې اچولي. هغې چې وایي چې موږ د پښتون د حق جنګ کوو، موږ د پښتون حق غواړو. نو پښتون حق خو څوک څه حق غواړي؟ هغه حق دې تشریح کړي که نه. خو هر یو پارټي غواړي چې صوبایي خودمختاري هر یو پارټي غواړي. یوازې ته نه، پنجابي بیا صوبایي خودمختارۍ ته لاړ. سره دې چې اول خنډ پکې دی و. صوبایي خودمختاري ده، سندۍ هم غواړي، بلوچ هم غواړي، پښتون هم غواړي. خو دې پکې کله پکې چې دی نو دې خوا کړکۍ ته وګوري، د افغانستان کړکۍ ته، کله پکې د هندوستان کړکۍ ته وګوري، هغه چا کړکۍ ته نه ګوري. موږ باید چې په پاکستان کې دننه پښتون حق غواړو وایي چې پاکستان دی، دا مو وطن دی، دا مو ملک دی، دا مو ټاټوبی دی او دې کې به ژوند کوو. لہذا د پاکستان هغه چې دی مفادات هغه زموږ مفادات دي. البته دې کې موږ خپل ځان ته غواړو چې څنګه ژوند وکړو. دا دې دپاره به جدوجهد کوو. دا جدوجهد ډېر قانوني او جایز جدوجهد دی. دې ته دغه دې په میانس کې پکار دی خړ. صحیح. او تاسو څه ګڼئ صوفي صاحب چې قام پرستۍ پاکستان ته زیان رسولی که نه؟ نو زموږ قام پرستۍ خو داسې ده چې دا چونکې دا قام پرستي دواړه دغه دی. یو خو دا دی چې دا صوبایي خودمختاري خبرې چې دي دا خو جایزې خبرې دي. دې دپاره نیشنل پارټي جدوجهد کړی دی او دې دپاره بنګالیانو جدوجهد کړی دی، دې دپاره بلوچیانو جدوجهد کړی دی، سندhiانو جدوجهد کړی دی. دا خو ډېر دغه دی. خو دا دی چې دا په ذهن کې په خپلو پیروکارو په ذهن کې د پاکستان خلاف زهر اچول چې دی، دې پاکستان پښتنو ته هم تاوان رسولی، زموږ ژبې ته یې تاوان رسولی، زموږ ادبیاتو ته یې تاوان رسولی او زموږ تاریخ ته یې تاوان رسولی. ښه جي. زه لږ باچا خان بابا طرف ته، خان عبدالغفار خان بابا، تاسو هغې څومره ابزرو کړي دي او تاسو څه ګڼئ چې د پاکستان باره کې د هغې سوچ څه؟ داسې ده چې باچا خان یو هغه باچا خان دی چې کانګرس سره هغه کانګرس ټوله لارې خپله کړه. د کانګرس جدوجهد خپل کانګرس سره او د هندوستان د آزادۍ لپاره جدوجهد وکړو او په هغې جدوجهد کې د پښتانه راولړزولو. دا لومبی یوازینی سیاسي او سماجي تحریک و چې د پښتانه یې راولړزولو. دې کې خو دویمه خبره نشي کېدی، شک پکې نشته، ځکه چې دی کډو ته لاړ، دی بانډو ته لاړ، خلک یې راوړل. خو دی نه فلسفي و او نه د هندوستان د لیډرانو غوندې د ده سره هغه سیاسي پوهه وه. د سره دی صرف پیروکار د ګاندي. دغې وجې چې پاکستان جدا کې هندوستان او تقسیمېدنو دنه ډېره غلطۍ شوې دي. هغه غلطۍ تر اوسه پورې موږ زغمو. ده په کار د دی وه چې دغه منلی وی د مولانا ابوالکلام آزاد. هغه مسلم لیگ ته لاړ شه، بله لار درته نه پاتې. ده باندې دا خبره بده ولګي او دا د خپله لیکلي دي په خپل کتاب کې. دی نه دی اوس د زما ژوند و جدوجهد کې نه، بل ابیتي چې ورته وایي په هندوستان کې چې چاپ شوی دی هغه خپله لیکلي دي. بیا جناح صاحب ورته وایي چې موږ سره شه، پارټي به دې پارټي وي، حکومت به دې رور وي، صوبایي خودمختاري به هم درکړو، خو موږ سره شه دا پاکستان جوړ کا. دا خبره ونه مله ته وایي چې موږ ته بنو ته لاړ، موږ ته دغه راړه پښتون ریاست، پښتونستان خبره افغانستان دا پښتونستان کړی بس موږ ته آزاد پښتون ریاست را. هغې باندې هم ټینګ پاتې نه شه، ځکه چې ریفرنډم شو. ریفرنډم کې دی بایکاټ وکړو د پښتنو. دغه دا ده چې دی کې د پښتون او د اسلام خبر راشي، دی بیا اسلام طرف ته دي. دا خو د پښتنو دغه دی تاریخ دی. دی په دې نه پوهېږي. نو دی په دې نه پوهېده ټول خلکو چې دی نو پاکستان سره ودرېدل. دغه وخت کې دنه ډېره غلطۍ وشوې. دغه غلطۍ نه وي کړې او دی
په خپل د پاکستان سره شوی کېدای شي د پاکستان تاریخ بدل شوی کېدای شي پاکستان ته صحیح لوري ته تللی وي خو ما خو درته وی چې د خو لیډر وو خو د تعلیم یافته لیډر نو دغه وجه وه چې څه موده پس څو کلنې وتېر شوي چې جدا شه مشر و چې هغه زمونږ همیشه وزیر اعلی به پاتې کېده د انګریزانو وخت کې نو دنه دغه غلطۍ شوي دي او هغې باچا خان بابا څه غوښتل لکه هغه د کانګرس ملګرتیا کوله د مسلم لیګ باچا خان بابا غوښتل دا دی چې د هغه د کورنۍ په پښتنو کې د کورنۍ حاکمیت دی ټینګ وي بس دغه نور باچا خان بابا چې رښتیا خبره دا ده چې په ټول هندوستان پاکستان او سریلنکا او برما کې د موروثي سیاست ابتدا کوونکی مؤسس چې دی باچا خان دی دا د ګاندي دا د اندرا ګاندي او دا د نهرو او دا د بیټو دا خو ډېر وروسته راغلي دي دا موروثیت د شروع کړی دی په پښتنو کې دا د دې نه څوک انکار نشي کولی ته ګورې نه حسین ماسکر وفی هم راغلی دی دا د شروع کړی دی بیا دا خبره ولې کېږي چې هغې د پښتنو غږ اوچت کړی د پښتنو خدمت یې کړی د پښتنو لیډر دی پښتانه تسلیموي پښتانه زه هم د پښتنو لیډر ګڼم په شلمه پېړۍ کې د ده نه لوی لیډر نه تېر شوی د پښتنو تر اوسه پورې د هغه نه لوی لیډر نشته زه خو د هغه لیډرشپ نه څوک انکار نشي کولی خو غټ لیډر و ډېر ستړی کړي غلطۍ کړي دي څومره غټ لیډر دومره غټې غلطۍ کړي ټیک صوفي صاحب یو دمالو دمې نه پس راشو نو د خبرو دا سلسله مخکې به وځو قدرمنو نن سپینو خبرو کې راسره جمعه خان صوفي صاحب مېلمه یو دمالو دمې نه پس تاسو ملګري کېږي